ټولو ملګرو ته پته ده چې څومره دا ګراني چې دا نو دا په پاکستان کې ده خو بعضې بحرانونه داسې دي چې هغه صرف زموږ په کې پکې کې چې په هغې کې په 1 نمبر باندې اوس د وړو بحران دی او وړه چې کوم دي نو د دې زیات پیداوار دا چې دی نو دا په پنجاب کې دی لہذا په موجوده حالاتو کې زموږ د صوبې د حکومت او د وفاقي حکومت او د پنجاب حکومت د دوی سیاسي اختلافات دي په هغه وجه باندې زموږ صوبې سره د میرنۍ مور یو سلوک چلن دی رحیم اختر منیر بیډیا پیاله خو ستاسو ډېره شکریه تاسو دومره وخت موږ له راکړو راغی زموږ نن هنګامي اجلاس موږ د پاسبان راغوستی زموږ چې کوم بحرانونه دي په دې صوبه کې د وړو بحران دی غټه ایشو دا ده خلکو ته تکلیف دی عوامو ته تکلیف دی د بجلی ایشو هم ده د ګیس ایشو هم ده موږ ته صفا په اوبه هم نشته صفایان هم نشته یو شی نشته خو دا موجوده چې موږ کوم اجلاس هنګامي راغوستی دی نو د دې دا غټ بحران د وړو چې کوم د پنجاب نه وړه بندي موږ ته نه راځي عوامو ته تکلیف دی دې حوالې سره موږ اجلاس راغوستی او په دې اجلاس کې دا فیصله وشوه چې انشاءالله د جمعرات په ورځ 2 بجې به موږ د پریس کلب مخې ته مظاهره کوو برپور تعداد کې به موږ مظاهره کوو انشاءالله تعالی او موږ به د خپل عوامو سره پاسبان بشانه انشاءالله چې څه تکلیفات دي پاسبان به یو ځای کې مرسته ني انشاءالله کله اختر به عوامو ته خدا میسج دی چې چونکې تاسو ته پته ده چې دلته زموږ څومره سیاسي پارټیانې دي په دې وخت یو قسم په میدان عمل کې نشته دا واحد پاسبان دی چې هغه په میدان عمل کې دی نو عوامو ته دا خواست دی چې تاسو دا مظاهره کامیاب کړئ او تاسو برپور انداز سره په دې کې شرکت وکړئ نو پیر اختر منیر صاحب تاسو ډېره شکریه چې تاسو هم د هنګامي اجلاس ته ځان نو رسولو او زموږ د اواز هم چې د عوام ته او کمان بالا ته مو رسولو اصل کې اجلاس نن هنګامي سطح باندې په دې وشو چې دې کې د ایکشن کمیټي ممبران دي او د ډسټرکټ پېښور ممبران دي او د ډسټرکټ پېښور لاندې چې کوم یونټس دي یا چې کوم کابینې دي د هغې صرف صدران او جنرال سیکرټریان دلته موجود دي تاسو چې څنګه نقیب صاحبي صاحب ویل چې را د ګرانۍ خلاف موږ دا اجلاس طلب کړی و چې را موجوده وخت کې د اوړو یو بحران دی په خاص طور په کې پی کې که نه ګراني خو اورال په ټول پاکستان کې دا خو لکه موږ سره چې کم د سوتیلي ما والا سلوک کیږي موږ د هغې خلاف د اجلاس وکړو چې زموږ کم صوبایي حکومت دی هغه هم بالکل اوده دی بالکل دې ته توجه نه ورکوي هغې خپل مفاداتو لپاره منډې تړې چالو کړي دي خو د عوام هېڅ قسم له نه تحفظ شته دی نه چې دی د هغې تپوس کېږي لکه یو اوړو ریټ دی په پنجاب کې 1800 روپۍ همغه وړه زه په خپل پېښور کې یا په کې پي کې په هر ځای کې په 3000 روپۍ علم نو دا ولې یو ملک دی یو قانون دی دویمه د بجلی بحران له ډېر زیات شدت اختیار کړی دی ولې چې بجلی روزانه سطح باندې سار لاړه شي نو ماښام را پیدا شي د ګیس لوډ شیډینګ ډېر زیات دی د ګیس حوالې سره خو دا مسایل چې دا عوامي مسایل دي مونږ ستاسو په وسادت سره عوام ته دا خبره کوو چې مونږ مظاهره کال کا د ګرانۍ خلاف په جمعرات په ورځ 2 بجې پریس کلب مخې ته نو دا ستاسو مسایل هم دي تاسو لپاره مونږ روزو نو تاسو باندې فرض چې تاسو مونږ سره ودرېږئ او په دې کې برپور شرکت وکړي او دا مظاهره کامیابه کړي نن زمونږ پاسبان پاکستان ارګنایزیشن په نوټس باندې چې دی یو هنګامي اجلاس و د مهنګۍ باره کې څنګه چې تاسو ټولو ته پته را چې حکومتونه خو ملته کې ولاړ دي خو زموږ وزیر اعلی صاحب بدل شو خو مهنګۍ او بدامني او دا څیزونه چې دی دلته کې ختم نه شو څنګه چې تاسو ته پته چې یو اړخ ته بارډر بند دی خلک دلته بېروزګاري بل اړخ ته ډېره زیاته چې دی دا مهنګۍ ده اوس لګام دې ته وانه چولې شو خلکو چې کومه د دې نه خواهشاتو د دې موجوده حکومت نه نو هغه پوره نه شو نو په دې کې پاسبان پاکستان چې دی اوس روچت شو د مرکزي صدر کاري مسیب ګل صاحب په قیادت کې انشاءالله چې دی حکومتونه او ادارې چې دی زموږ د عوامو د اسیز نه اوري نو موږ به چې د عوامو د اواز چې دی د احتجاج په شکل کې چې دی دا به احکام بالا ته رسو او خپل چې دی د مجبوریانې را کم دغه چې دي د مجبوریانې چې کمې دي اکثر چې دی موږ کې را پیدا شوي دي چې موږ تپوس نه کوو نو انشاءالله موږ به د عوامو اواز به جوړېږو انشاءالله چې دی د مهنګۍ خلاف به چې برپور احتجاج به چې دی په 22 جنوري باندې جمعرات پر ورځ چې دی 2 بجې ته پریس کلب مخامخ کوو انشاءالله د ټیپ باندې چې بالکل پکا د موږ وایو چې ټول عوام په دې سیس کې ودرېږي او خپل حقوق لپاره چې څنګه پاسبان ته دې حق لپاره جنګېږي نو پکار چې عوام دې خپل حق لپاره ودرېږي او دا غیر سیاسي او تنظیم دی په دې کې هر سړي لپاره چې په دې کې د احتجاج کې شریک شي